بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو خبره ترې وکوم په پاکستان 2 مارچ چې دی وخت د کراچۍ نه را روان دي لاهور ته رسیدلی دي او په 7 جون باندې په مینار پاکستان کې به د خپل قوت भरपूर مظاهره کوي. په لکو شمیره کې د خلک را روان دي او زه په زه چې کوم استقبالی را روان دي نو په پنجاب کې او کوم قام را روان دی. بیا مرکزی امیر چې کوم دی نو علامه حافظ سعد حسین رضوي صاحب هغه کې په خپله په موټر سایکل را روان دی. یقینا داسې به تاسو ډېر کم مشران لیدلی وي چې شاته او پسې د لکو شمېره کې خلک وي او هغه په دغه قام کې دننه را روان دي. نو دې وخت کې په پاکستان کې چې څومره سیاسي ګوندونه دي نو په هغې کې د ګرانۍ د ختمېدو دپاره ټیلپي هغه په میدان کې ده او دغه لانګ مارچ په وجه باندې دې وخت کې 100 روپۍ پټرول ارزان شو او د هغوی غوښتنه دغه ده چې پټرول په عالمي منډۍ کې کم نرخ دی او هغې ته ورسېدو موږ به خپل احتجاج ختمو. دې سره سره ګرانو کتونکو د هغوی دغه غوښتنه ده چې کوم ګستاخان دي د هغوی په ضد دي عدالتونه فیصلې وورئ او دریم دا چې عافیه صدیقي دپاره د حکومت پاکستان کوټلې ګامونه پورته کړي او د هغې د رخایۍ کوشش وکړي. نو دا د 2016 نه واله تر د 2023 پورې د ټیلپي چې کومه ده دغه غوښتنې د عافیه صدیقي حوالې سره روانې دي او په دې باندې علامه ډاکټر محمد شفیق امني د مرکزي شورا مشر صوبایي امیر هغه د هغې مور سره چې مور یې ژوندی وه نو ملاقاتونه یې ورسره کړي وو. د فوزیه صدیقي سره هغې سره په موبایل کې د هغه مور میسیجونه موږ اورېدلي دي ورسره شته دي اوسه پورې. نو ګرانو کتونکو د دې نه خو انکار نشته دی. زه د ډېرو خلکو نه اورم یاره تحریک لبیک په دې خاموشه ده. نو خاموشه نه ده خو دې وخت کې په سوشل میډیا پې پابندي ده پاکستاني میډیا کوریج نه ورکوي نو په دې وجه باندې تاسو څه نه خبرېږئ نه. ونی نو الف خان شیرپو یوټیوب باندې وګورئ. الف خان شیرپو یوټیوب باندې به تاسو ته د هغې ویډیوګانې میلاویږي. خادم حسین رضوي صاحب خدای بخلي د هغوی ویډیوګانې وګورئ. بیا د سعد حسین رضوي صاحب ډاکټر محمد شفیق صاحب د هغوی تقریرونه وګورئ. نو الف خان شیرپو په یوټیوب پیج باندې په یوټیوب باندې تاسو ته میلاویدی شي په دغه چینل باندې. نو ګرانو کتونکو چونکې پرون منګه په دې باندې خبرې ترې نه وې کړې خو پرون په 400 کې کومه آل پارټي کانفرنس راوښتی شوی هغه موږ راوښتلی وو او په هغې کې د ټیلپي چې کومه ده ډېره پوره مرسته حاصله وه. په هغې کې مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، قومي وطن پارټۍ، مزدور کسان پارټۍ، پشکلاوتي قومي جرګې، جماعت اسلامي دوی پکې ګډون کړی و. هغه د پاسپورټ دفتر د منتقلۍ په ضد و چې پاسپورټ دفتر دې منتقل نه شي. نو په دغې باندې یو پرېکړه وشوله چې یاره دا پاسپورټ دفتر به همدلته کې پاتې کوو. دا د عوامو په مفاد کې ده. عوامو ته چې کوم دی نو دلته کې ضرورت دی. دلته نیشنل بانک نږدې دی، دلته کې نادرا نږدې ده. بله خبره پکې دا معلومه شوه چې ډېر خلک دغه و چې یاره اوس په نادرا کې پاسپورټ جوړېږي. نو هرګز داسې نه ده. دلته کې چې دا منصوبه رارسي نو دې کې به ډېر وخت لګي، کلونه به پکې لګي. خو دا په هره نادرا کې یو کاونټر لګېدلی وي د پاسپورټ حوالې سره. خو چې څنګه د پاسپورټ د دفتر کار دی نو نادرا هغه یو کاونټر هغه شانتي نشي کولی. نو دغه یو ټسټینګ کیس دی خو دلته کې چې 400 ته دغه رارسي نو دا به ډېر وخت لګي. نو دغه دپاره مونږ کوټلې ګامونه پورته کړي دي او په دغه کې د پاسپورټ عملې نه غوښتنه هم کوو او هغوی را سره په دې کې باقاعده ملګرتیا خو هم کړې ده چې یاره تاسو یې پاتې کړئ. کوشش وکړئ چې تاسو یې پاتې کړئ. موږ ته هېڅ اعتراض نشته نه. دا مې یو ډېره خبره ده. نو په دغې باندې موږ پرون چې کوم دی یو ډېر کامیاب اف ای سی کړې وه او خو په دغه اف ای سی کې چې کوم دی این پي پکې شرکت نه و کړی، پي ټي آی پکې نه و کړی، پیپل پارټۍ پکې نه و کړی دعوتونو باوجود او دغه شانتې تاجرانو پکې نه و کړی، صحافیانو پکې نه و کړی. خو دا مسله اجتماعي مسله ده. دې ته انفرادي نظر باندې مه ګورئ او بل د ډېر خلک د کریډ کوشش کوي. نو زما به دې سیاسي خلکو ته دې هر کس ته چې کوم دی یاره دا کار الف خان کوي نو به دې کریډ خو الف خان ته ځي. د الف خان به کم کار تاسو منې کوئ. الف خان خو چې چېرته هم په 400 کې سخته راغلې ده الله پکې هسې بېڅه چې کوم دی نه هغه ځای ته ورمخکې کوي او کار ته یې اخلي. نو ګوره چې کله محنت کې او احساس ته سړی وي
او ریا نه وي او د الله رضا وي نو الله به درنه ښه کارونه اخلي. نو نیتونه ټیکول پکار دي، نه چې موږ به نیتي را پیدا کړو هېڅ هم ترې نشو جوړولی، خو ټوله ورځ به نیتي وکړو نو د یو ټایم ډوډۍ ترې نشو جوړولی، تېرې ځان ګناهګار وو. نو ګرانو کتونکو خبرې ترې مې کولې په پاکستان به 4 مارچ چې دې وخت کې په ډېر په کامیابۍ سره روان دی، ځای په ځای چې کوم استقبالیې دي او په لکو خلکه په دغه کې شریک دي، اپنې مدد آپ په خپله خرچه باندې د پښتونخوا نه به یو ډېره غټه جلوس چې کوم دی نو هغه ځي 22 جون ته اسلام آباد ته. اول ته کې به ډاکټر محمد شفیق صاحب استقبال کوي، دغه په مشرۍ کې بیا جلسهګاه ته ځي، تر هغې به ناست دي تر څو چې په پاکستان کې ارزاني نه وي راوستی شوې. راتلونکي بجټ انشاءالله چې د ټي پي په وجه باندې به ډېر ریلیف والا وي او دا کریډ به دوی له ورکوو. بل ګرانو کتونکو تحریک لبیک کې چې کوم کارکن روتې دی دا مفادو سوچ نه کوي. اسلام، پاکستان او عوام 3 خبرې دي، خو د الله او د الله د رسول خبره کوي او د حضور پاک صلی الله علیه و وسلم په عشق کې چې کوم دی نو په دغه میدان کې دي نو دې کې هم زړه خوشحاله وي. نو او دا خبرې یاد وساتئ چې په دې سخته کې سره په هغوی ولاړ دي نو ضروري ملاتړ وکړي. ډېره مننه، خوشحاله